أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل بني اسرائیل ته د خپل احسانات الله یادګرنه کوي چې په دې احساناتو کې یو لوی احسان د الله دا او چې الله تاسو ته کتاب د هدایت درکړو او د دې نه لوی نعمت او احسان بل نشته دی لیکن تاسو د دې قدر ونه کوئ ولقد آتینا یقینا ورکړو مونږه موسی الکتاب موسی علیہ السلام ته کتاب وقفینا او پر لپسی لگلیو منگا من بعدی رستد موسیٰ علیہ السلام نا پر رسولی پیغمبران نور و آتینا او ورکڑیو ما عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام تجزوید بی مریمیو البینات واضح دلائل البینات مراد اغا تمام دلائل دی کاغا عقلی دلائلو وحی دلائلو او کاغا معجزاتو چې باغی سره الله رب العزت مسله د توحید او تاسانه کړیو لیکن بیا یې نه منلا و ایدناه او لکړو مونږ دې مضبوط کړو مونږ د عیسی علیہ السلام به روح القدس په جبرئیل علیہ السلام سره او روح ورکی د الله امر تا او القدس چې د الله نوم دی نو مانو خود دیتا جوړیږي چې د الله رب العزت امر د الله په امر سره الله دې مضبوط کړو او مراد د دې نه جبرئیل علیہ السلام دی و ایدناه او لکړو مونږه د عیسی علیہ السلام به روح القدس په جبرئیل علیہ السلام سره او کلمہ انو هر واری جاءکم چراغ تاسو ته نو کله چراغ تاسو ته کله چراغ تاسو ته رسول دا اللہ پیغام راوڑن کے دا اللہ یعنی ہر کله چې بتاسو د الله رسول راغی تاسو دا کارو او سم راغی بما باغ کتابانی لا تهوا چې نفحول انفسکم نفسون استاسو هوا اصل کې وای اعلان تا چې تاسو زړونو تاسو نفسونو دا الله کتاب ته اعلان نکو دا الله احکامات او د الله شریعت ته اعلان نه کول کنن موږ ګور اکثریت چې ده هغه په نفس پس روان دي او نفس چې ده هغه دا الله قانون ته اعلان نه کوي د دې نه بغاوت کوي نو هر وخت کې الله فرمایي هر کله چې د الله رسول راغله ده اب کلمہ انو هر واری جاءکم چراغ تاسو ته رسول د الله بما باغ کتاب باندې باغ احکامات سره الله تهوا چې نفحول انفسکم نفس نستاسو استکبرتم نو لوی وکړه تاسو تکبر کو تاسو استکبار او تکبر ستوي چې حق راشه داغه نه سړې مخواړي هغه نه مني ففریقا یو جماعت پیغمبرانو کذبتم دروجنو غنو تاسو و فریقن او یو جماعت پیغمبرانو دے تقتلون چی وجیتا وجنیتا سو دا تقتلون سغی دا مضارع راوڑا قذبتم سغی دا ماضی راوڑی دا نو دا تقتلون دا سغی مضارع ذکر راوڑا چی پا دے دور کی یعنی دا پیغمبر علیہ السلام پا دور کم دا وی دا ارادہ ہوا چی دا اللہ پیغمبر وجنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دا پارا سغی دا مضارع راوڑا وفریقا او یوڑلا تقتلون وجنی تاسو وقالو او ویدی قلوبنا زلون زمونگا قلفون کندوان دا علم دی زمونگا زلون چی دی او کندوان دا علم دی اغا مخزن دا علم دی یعنی دا سٹور دی دا گودام دی دا علم زمونگا دا چانا سید دا خودمون سر اخبر علم دیر دی یو معنی دا دی دادا غلوف ویلگی مخزن تا سٹور تا گودان تا او بل معنی دا دیش داغا پرده دا قلوبنا غلفون رون زمون پا پردو کی دی لیکن دا دید پارا سورہ سجدہ کی اللہ رب العزت آغا لفظ راوڑے دے چی دیوی قلوبنا فی اکنت مما تدعوننا الیہی دا غیر پارا لفظ اکن نئی راوڑ لے چی زمون کا زرون چی داغا پا پردو کی دی استا دې خبرونه هغه محفوظ دي
زمون په زړونو ستا خبرې چې دی هغه اثر نه کوي. او دلته بهتر معنی دا ده چې دا وکړی شي چې زمون زړونه چې دا د علم نه ډک دي، د علم کندوان دي. وقالو او ایدی قلوبنا زړونه زمونږه غلفن کندوان د علم دی یا ذخیرې د علم دی. بل لعنهم الله بلکې لعنت کړی دی الله پاک په دې باندې بکفرهم په وجه د کفر د دې. فقلیلا ما یؤمنون نو لږ دی هغه چې ایمان راوړي. ولما او هر کله جاءهم چې راغی دوی ته کتابون کتاب من عند الله د طرف د الله نه، مراد دی قرآن مجید دی چې کله د الله کتاب یعنی قرآن راغی د الله طرف نه. مصدقون چې تصدیق کوو لما دا کتابونو معهم چې د دې سره دي، مراد دی تورات یا تورات انجیل دواړه دي. وقانو او دوی من قبلو مخکې د دینا یستفتحونا چې فتح به وختا غلبه به وختا علی الذین باغ کسانو باندې کفرو چې کفر کړي دي، مراد دی مشرکین مکه. دی به چیرې الله خپل پیغمبر راولېږي او داغه په مایت کې موږ وجنګیږو د دې مشرکین مکه سره او الله موږ ته غلبه راکړي دعاګانې به کولې. فلما نهر کلا جاءهم چراغ دیتا ما هاو پیغمبر یا ما هاو کتاب، ځکه چې مخکې د دې نه د کتاب ذکر وشو او د رسول د دواړو ذکر وشو. نو چونکه کتاب زیات واضح دی نو کوم کتاب ته مراد واغسته شي نو زیات بهتر دی. فلما نهر کلا جاءهم چراغ دیتا ما هاو کتاب عربو چې پیجندو بی کفرون و انکار وکو بی د دې کتاب نام. ولعنت الله نلعنت الله دې علی الکافرین فکافرانو باندې. عربی کی لعنت وای د الله د رحمت نه لریواری دا. بئس ما نبدها وس اشتراو چې خرڅ کړل دی بی پاغه سرا انفسهم نفس نخبل ای یکفرو دا چې انکار وکړي دا چې انکار کوي دی بما دا هغه کتاب نه انزل الله چې نازل کړی دی الله بغیان د وجې د زنا او هغه زد د سوجې نه کوي. ای ينزل الله دا چې نازل الله پاک من فضله د فضل خپلنا علی من یشاء هغه چا باندې چې غواړي من عباده د بندیانو خپلنا. فباؤن اختشول دی بغضب بغضب کی فغضب دا اللہ کی علا غضب سرد بالغضبنان. یعنی یو خو پیغمبر دی تخبل راغلے ہو کتاب راغلے ہو داغی انکار ہو کو باغی عمل ونو کو بیا اللہ خپل پیغمبر آخری راولے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قرآن داغی انکار ہو نو په یو غضب کې خواخته او په بل غضب کې اخته شول. وللکافرین او د پاره د کافرانو عذاب مهین عذاب دې رسوا کوونکې. وإذا قیل لهم او کله چې ویلې شي دوی ته آمنو ایمان راوړئ بما هغه کتاب باندې انزل الله چې نازل کړی دی الله. قالوا ویدی نؤمنو ایمان راوړو مونږه منو مونږه بما هغه کتاب انزل چې نازل کړی شوی دی علینا په مونږ باندې. ويكفرون او انکار کوي دي بما دا هغه کتاب نه ورا او چې رستا د دې کتاب نه ده یا ورا مصب مراد سوا بما دا هغه کتاب نه ورا او چې سوا د دې کتاب نه ده چې د دې کتاب نه سوا د الله کتابونه دي هغه نه مني دا انکار کوي. او هو الحق او حال دا دې چې دا قران حق ده مصدقا تصدیق کوونکی دی رشتنواله کوونکی دی لما دا هغه کتاب معهم چې د دې سره دی. قل ورته وایا فلم تقتلون نو ولي وجل تاسو انبیاء الله پیغمبران د الله من قبل مخکد دینا ان کنتم مؤمنین کای تاسو مؤمنان. نو معلومه ده چې دعوت ایمان او کولا لیکن الله وایي چې تاسو د عجیب ایمان دي چې پیغمبران تاسو وجنی دي. ولقد جاءكم او یقینا راغله او تاسو ته موسی علیہ السلام بالبينات فواضح دلائل د توحید باندې. مسله د توحید د ډېر په اسانۍ سره او وحی او عقلی دلائل سره بیان کړی و. ثم اتخذتم العجل بیا ونیو تاسو سکلرا
فاولو یسرا من بعده رستا دتلو د موسی علیہ السلام نا وانتم ظالمون او تاسو شرکون کی و اذا او یاد کیها وخافذنا چی آغستی و منگا میثاقکم فخواد استاسنا ورفعنا او پورته کړو مونږه فوقکم الطور پتاسو باندې غرد تور او ویلو مونږ تاسو ته خذو ورثي واخلئ ما هغه کتاب آتیناکم چې درکړی دی ما تاسو ته آتیناکم چې درکوم زه تاسو ته بقوت په عمل سره واسمعوا او اورئ چې دې کتاب کې کوم احکامات دي هغه اورئ او هغه عمل کوئ قالو ویلیو دی سمینا اوریدل دی مونگا وعصینا او نمن مونگا و اشربو اوسکول شیو فی قلوبهم العجلا فضلن ددی کی محبت تسلیب بی کفرهم بسبب د کفر ددی قل ورطا ہوا پیغمبر بی سما بدیها غصا یامرکم چی حکم کئی تاستا بی باغی سرا ایمانکم ایمان استاسو ان کنتم مؤمنین کئی تاسو مؤمنان قل ورطا اویا ان کانت کچری لکم الدار الاخرت استاسو دا پارا کور دا آخرت عند اللہ دا اللہ سرا خالصتا یوازی من دون الناس سوا دا نور خلقنا فتمنوا الموتا نو غواړی مرگ تمنا وکید مرگ ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتنی ولن یتمنوا او چری بدی ونغواړی دا مرگ ابدن هیچ چری بما پسبب دا آغی اعمالو قدمت چمخ کلی گلی دی ایدیهم لا سنو دی زکا خپل اعمال خودی تا معلوم دی کنا نو دی مرگ بسنگ غواړی دی تا دام بدل دا مرگ نرست بیا عذاب دی جنت نشته ده نعمتون نشته ده خو عذاب ده نو دا آیتم په دې خبره دال ده چې د مرګ نورسته عذاب شته ده ولن یتمنوا او چریبتی ونغواړي دا مرګ ابدن هچری بما په سبب دا غیا مالو بوجد غیا مالو قدمت ایدیهم چې مخکې غلي دي لا سنو دي والله الله باغ علیم خبر بالظالمین بحال د ظالمانو باندې ولتجدنهم او ضرور بتوم مردی احرس الناس زیاد رستول کی د خلقنا علا حیات پجوند دنیا باندې ومن الذین او ضرور قوم مرد د هغه خلقنا اشرکو چې شرک کوي هر مشرک او هر يهودي هر کافر چې هغه په دنیا په جن باندې ډیر مینده دی وړي حریصنا کی او بعض معنا دام کړی دا ولتجدنهم او ضرور قوم متبی احرس الناس زیات رزقون کی دخلقنا علا حیات پجوند دنیا باندې ومن الذین او زیات رزقون کی دهاغ خلقنا اشرکو چې مشرکان دي یعنی د مکه د مشرکان نم زیات يهوديان چې په دنیا باندې دي دا معنا دام دا یودو واړي احدهم هر یو د يهوديانو نا لو يعمرو ارمان کور کړي شوی د عمر الف سنه زرکارا دا ارمانونه به چې عمر ډیر وګړي زرکار عمر وي و ما هو او نه دا عمر بمزحزحه اخلاصون کې دلرا بچکون کې دلرا من العذاب دا عذاب نه ايو عمر دا کور کړي شدت د عمر اگر کور کړي شدت د عمر یعنی کزر کار عمر ورکړي چې بیا د عذاب نه خوني شي بچ کېږي نو معلومه دا شو چې د دنیا د ژوند چې د مهلت دی د دې نه پس بیا عذاب شروع کیږي نو کدا عمر زر کاله نو بیا مرګ راځي او عذاب نه خلاصيږي والله والله بصیر خبر خلیدون کې ده بصیر لیدون کې ده بما هغه اعمال لرا یعملون چې دوی کوي سبحان الله